د اختر ورځ د مسلمانانو لپاره یقیني توګه خوشحالي راوړي. په تیرو وختونو کې اخترونو کې او دغه شان دستورو کې به ولس ته زیری او خوشخبری ملاوېدې، ریلیف به ورکړېدو، ولې دا ځل په اختر کې د حکومت لخوا ولس ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ورکړی شوی چې له وجې د اختر خوند ورک شوی دی. د ټول ملک کاروباري خلکو تر مخه روان کال د ګرانۍ شرح ډیره زیاته جګه ده چې له وجې د ولس د اخیستو او د خرید قوت ختم شوی دی، چې له وجې د اختر په موقع باندې د خریدارو رش هم کم شوی دی او خریدارۍ کې کافي حده پورې کمی راغلی دی. چې دونه ګران خرڅوي چې هغه له اخیستلو نه هم بهر شي. یو څیز والو یا وانلو بېرته واپس کور ته لاړ شو، بیا سبا بیا راشو، بیا دغه تپوس وشو، بیا څیز دونه ګران دی، هر څیز لکه دې باندې کنټرول پکار دی. مخکیني په لحاظ باندې څه کال ډېره زیاته مهنګایي ده. لکه مخکې به کوم موږ سودا خرڅوله، لکه په دې ځای کې به رش و، بیخي چا به رسېدلی ورته نه کېدل. اوس دې په نسبت باندې ډېره زیاته کمه شوې ده. 3% چې کوم ده دا بس کمه شوې ده، چې لکه 1% کې لکه چلیږي زیاته. لکه مخکې هغه شی چې موږ اخلو د بنګړۍ موږ په 30 ورکوو، 25 په ورکوو، اوس په 50 دی. روان کال د ګرانۍ له وجې د ولس د اختر خریدارو بغیر بازارونو تازي او مجبور دي د ګرانۍ له وجې کپړې، پیزار او دغه شان نور سیزونه اخیستی نشي چې قیمتونه یو په دوه شوي دي او ولس د دې د اخیستو نه محروم دی. د روژه ماتي نه وروستو به خلک په لوی شمېر کې مختلف بازارونو مخه کوله، خو روان کال د اختر دغه مزې پیکه شوي دي او ولس د ګرانۍ ګیلې کوي او بغیر د خریدارۍ کور ته واپس راځي، ځکه چې د ولس وس نشته دی او د هغوی چې کوم قوت خرید دی هغې جواب ورکړی دی. بلخوا دوکاندارانو هم دغه چړې تیرې کړي دي او د سیزونو نرخونه یو په دوه کړي دي چې له وجې ولس د مشکلاتو سره مخ شوی دی.